له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وسوه چې ایمان څه ته وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې کله یو څوک نیکي وکړي او د دغه نیکي له امله د دغه نیکي له وجې څخه خوشحاله سي، او چې کله یو څوک ګناه وکړي د دغه ګناه د وجې څخه خفه سي، پښیمانه سي چې له ما څخه څونه سخته ګناه وسوه، ایمان دې ته وایي. نو ای زما عزتمند ورونو مسلمانانو، افسوس نن سبا خو مسلمانان په ګناه فخر کوي چې هر چا سره کینې ما داسې غلا وکړله، فخر باندې کوي. ما داسې مسلمان ته دوکه ورکړله، فخر ور باندې کوي. ما داسې بدکاري وکړله، ما دا چم وکړي، ما دی ګناه وکړله. دی خپل ځان په دې باندې یعنی فخر والا بولي، په مجلس کې ناست وي او داسې الفاظ استعمالوي د خپل ځان دپاره چې داسې غلا وکړله، داسې مسلمان ته دوکه ورکړله، داسې د مسلمان زړه ازار کوي، دا فخر ورباندې کوي. دې ته ایمان نه وایي. ایمان دې ته وایي چې د الله په عبادت سره په نیکي سره ستا زړه خوشحاله سي، ته خپل ځان کې خوشحالي محسوسه کې او په ګناه سره په خپل ځان کې ناراحتي محسوسه کې، خفګان محسوسه کې. دې ته ایمان وایي. په ګناه به فخر نه کوي. یو خو الله د دې سزا درکوي ستا ګناه وکړله، بله سزا د دې درکوي ستا په ګناه فخر کوي.